زما نوم بادشاه باچا دی د ګلیاړې. دا اوبه چې راغلي دي نو دا په دې جرندو باندې ورسوري شوي دي. دا د دې د لاندې سرخ لګېدلی دی او د دې سرخ د پاسه بیا لږه غونته اوسپنه ده او دا نارغه پې پروت دی، دا پل پې پروت دی. نو دې طرف پاس نه دانې راځي او ښکته ځي. دې ته مزی لګېدلی دی، لاندې ورته ټکټکاڼی لګېدلی دی او هغه د ټکټکاڼي په مدد باندې دې جرندې ته دا غنم ورکوي او دا لږ لږ ورغورځوي او بیا چې کم دی نو دا جرنده یې وړه کوي. دې له د بار نه ډېر خلک دانې راوړي او په دې باندې وړه کوي. دې کې دا جرندهګړې چې تاسو کوم ولیدې که نه، نو دا غنم چې کم جمع شي نو دا دی بیا راغونډوي، بیا ورسره یو بالټۍ هغه بلې بوجۍ ته ورچي او د دې نه پس چې کوم دی نو ورسره تله لګېدلې ده، تلې باندې هغه مز واخلي او که مز نه اخلي نو پیسې ترې نه واخلي، که پیسې نو غنم ترې نه واخلي خپله بوجۍ کې ور واچي. اوس خو دا نوي پلانټونه لګېدلي دي، نو د دې پلانټونو په وجه باندې د دې جرندو نه هغه سړی خبردار دی چې په دې باندې چا اوړه کړي دي. د دې ذایقه چې چا لیدلې ده، د دې خوراک چې چا لیدلی دی، دا ډېر مزېدار دی او ډېر ښکلی دی. دا تقریبا د شپږو شلو کالو نه بهي تقریبا داسې اندازه موږ دلته کې په خپل ځاني راغلي یو په 1956 کې او تر اوسه پورې دا جرنده موږ سره زموږ د خلکو سره ډېر ښه تعلقات دی او ښه دغه دی او دانې راوړي خلک او دا ځای ناستې ګپې شپې لګوي او کوم سړی چې دلته دانې راوړي نو هغه خوشحاله په دې چې د دې یو خو ډوډۍ په سره، بل دا چې سپینه ده په خوږوالي کې هم ډېره زیاته ده، نو هر سړی دې ته دا زیات زور کوي چې لکه بل دا چې د ګردې او د معدې د خلکو دپاره چې کوم دی چې څوک د دې بیماران دي د هغې دپاره یو اکثر شی دی دا دغه د جرندې دا وړه چې کوم دي دا یو پوشې غټي دې کې هغه طاقت چې د دې کوم خپل دغه دی هغه بالکل برابري او انشاءالله څوک دې کې دغه نه کوي چې ګنې یاره دا کم شو یا زیات شو، ځکه چې موږ بس برابر شی وړو برابر شی ورکوو. نو په دې وجه باندې چې کوم دی د دې څوک دغه هم نشي کولی، اعتراض هم نشي کولی چې یاره دا یا کم شو یا زیات شو، دغه اعتراض هم څوک کوي ځکه چې موږ کار ډېر صحیح کوو که نه. موږ ډېر زیات ځکه دا پخوانی دغه دی صنعت دی نو موږ په خپله باندې لکه دغه پخوانی زمانې هغه دغه کوو چې لکه هغه مینه محبت او د ژوند هغه شی چې کوم دی برقرار ساتو که نه. نو د خدای پاک فضل چې لکه هر څه سم دی او ښه ټیک ټاک دي. چې لکه دا دغه نوې ټکنالوژي راغله ده، د سولرو باندې خلک مشینان کوي دغه کوي وړه موړه کوي او برخه د هغې او د دې د شپې دروازې پرخ دی، د هغې ډوډۍ به کله کوي چې سړی شي بیا به د خوراک نه د دې ډوډۍ کار ټایم خوري، که نن یې پخې کړي او سبا یې خوري نو هم به پسته انشاءالله. دا دومره زبردست کار دی. دا کاڼي دي او هغه چې کوم دی خو مصنوعي شی دی، خاورې مورې پکې اچولي د هغې نه هغه دغه جوړ کړي نو هغه وړه دا نشي کولی لکه څنګه چې جرنده کې داسې پلانټونه ول نشي کولی.